جی ورکتے سے مولانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الإكراه ستر نفسر الإكراه ذكر دي أصل الإكراه جو فتنة لفتنونا يقول فتنة لا فإنسان من يجيب وروشي جي كتاب المعاندين يو خبر إنه عناد أو معاندين داخل پورا مناسبت لري کنه نو کتاب المعاندین نو دا یو فتنه ده لکه یو انسان باندې د برنا دا کو ورول کیږي او تاسو طریق راشي دا فتنه ده د قرانګي اقرار چې په وسلي اقرار وشي دا یو فتنه ده بدغه مناسبت ده باب قول الله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ورانه دې کې د ټول علماء اتفاق اختلاف نشته غرض البخاري دا دی اقرار بالكفر کوشو ولې شرط ظن مستقل بالایمان نقصان نه ورته ما ویلو ورکتا تو یادي دې کې اشاره دی چې محل د ایمان څه دی قلب دی او د قلب اداره نه راځي اقرار شرط دی عمل شرط احکام دنیوي او د مخکې شوی دی نو شرط کفوت شي کنه او محل د ایمان نه پوت شوی پروانه لري او د طلاق دی په قیاس کې کې مانو توی دی اذا غير محل قلب نه اذا غير محل تجري ذوق ورته نو غرض تجري ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن انكار راغو يا كفر قال غضب من الله څنګه الا ان تتقوا منهم تقاتا تقيه فتاتو يريګه د دوینا وير سرا د بخله کلمه د کفر هوه او د مطمئن بالایمان مکدا دیکھو څه اشاره ده مکرہ دی مستضعف جدا دي د مکرہ مستضعف سره رعایت نشتا کوئی کی په خبره مستضعف سره نشتا او هغه رعایت چې کوم رعایت د مکرہ سره ده نو دین مکرهین او مستضعفین دروغ وي يكون مستضعفین ذکر الله ورتسوي الم تكن ارض الله واسعه تاسو به هجرت کړی وکنه فتهاجروا فيها ورته اولای مقام الله مستضعفین الا المستضعفین انهم اصل مستضعفین علیه مستثنا ام مکرهین نو کلمه ایمان به ایوه او د هجرت او د منذور بهر طاقت نه درلودو جی ربنا من هذه القريه الظالم اهلها ولا الظالم کلی نو باتا وجعلنا تغيير ایمانانو طاقت نو خدای سوال کوي خدای ټول طاقت دې اخلي دي ګلګالي یا معلومات دي یا معذورين دي دا مستثنا شو ها الله معذور المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما امر الله اذا ترك ما امر الله نه نشي بچ کوله ما مخاب بیت الله تعالی دې تعالی قدامیاس کې بغرضی تو کی طریق کافرانو سره تعلقات په تهذیب مکه کې غني وجنی ہے تکلیفات ورکی والمکره لا يكون الا مستضعفا او مکره مش مستضعف سره رعایت شو نو مکره سره دی او دې کې دما علماء امام بخاری په قول باندې اعتراض کوي چې مکره لا يكون الا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما امر به نو مستضعف عام دی او مکره دې خاص دی په دې طریقه مو وایو نور مکره مستضعف نه دی کوي مستضعف مکره خو دې ته وجه داغه اختیار طلب شو داغه رضا اختیار طلب شو د مکره ټوپک فکر چې شابه د کلمه د فکر هوایا داغه اختیار څه کې لري طلب شو او مستضعف خو اختیار نه طلب هغه خپل کلمه او خپل منځونه کې وګوره کې بار نه وروتي په ایمان یکتم ایمان او ایمان خپل پټای عمل صالح خپل پټوي او بهر کې پر یو مسله کې په اطلاق د مستضعف کېږي لکه هغه ضعیف دی دا خپل اختیار نه مکره نو بلې نسبت کېږي مکره لا يكون الا مستضعفا ممتنعين لفعل ما امر به نه دا غیر ځان نشي بچ کولای فشبه لکه چې مستضعف ممتنعين لفعل ما امر به نه څه هجرت او هجرت مفروض دي نشي کولای غریب
وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة شيئان التقية نفا أذاك في الإسلام فرصاتي لذان قاتلوا إلا أن تتقوا منهم تقاتا قال في نصر حكم مختص صحابوت أذكور نبي قیامت پورې یو سړی ځان بچ پټ ساتل غواړي استقاء کوي د خپل سر استقاء کوي د خپل وجود او د کلمه د کفر وایي نو ویلی شي قال ابن عباس في من يكره اللصوص غليظ مجبور کی ويطلق او طلاق ورکی خدای لرا ليس بشيء لیکن مولانا صاحب دغه ما خبره کړی دا ګور دا قیاس مکو په ایمان باندې الدا اکراه په صورت کې کلمه د کفر اوه ایمان نه ځای کېږي د طلاق واقع کېږي ولې ابن عباس قول ما ویلې تاسو ته یادو ابن عباس قول موقوف معارض للمرفوع قول المرفوع د نبی عليه السلام سره چې طلاق جدهن جد وهزهن جد نو هذا کې خو د انسان رضا ني اختیار ني ور حاضر کې انسان رضا هم ني په ټوکه طلاق وایي نو حاضر کې انسان رضا هم ني یا به او اختیار هم ني او دلته کې خو څه شی دی اختیار سل مفقود شوی دی دلته کې خو اختیار شته البته اختیار نشته خو اختیار شته خو سر بچ کې دلته خو اختیار شته یعنی دوی نه کوم د منډه کا ډېر خلک تاسو کې بزت کې راشي مړی پیسې راکړي ولم نه درکو مړ کې دا په پیسې ورنه مثال پتاوا نو بعد دې صورت کې په صورت د اکراه کې اختیار طلب شوی نه دی کا اراده د دې خپل کړیو چې نه کوم بس ټیک ټکر باندې مړ کی حاصل د مسلې څه شو چې دا ما سره مرکوې وای دوی مې سوې د محل نه تثبیت نه راغلی الله کوم نه کې تثبیت راغی د محل نه راغی نو قياس مع الفارق شو قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن البصري قال الاعمال بالنيه ورما قال تويل کې امام بخاري رحمه الله عليه كلام روايه الحديث کې خدای اعلى بمعنى محدث دی ٹھیک تو خبر او چې استنباطات دي د مسائلونو نو دا د دې لوی قياس ته فقه البخاري په تراجم نه او چې مقام د استدلال تکل راشي کنه او دې بیا دلیل قائم او مقام د استدلال راشي نو بیا دې هغه مطلب متحد نه دي ور انما الاعمال بالنيه نه دې خبر او باسي وې دغه طلاق وي نیت نشته وای ها چې دې وته وي چې شابه څه کوا وجنم دي او دا طلاق وایا او دې طلاق وي نو نیت نشتا انما الاعمال بالنيه مولانا سے ډیر کمزور زه حیران دي ما چې امام بخاری استدلال ډیر کمزوري ولې دي دومره دې په معنی مجتهد یو قول انما الاعمال بالنيه تعلق ثواب خاطر ترجیح دي مخکې دا خدا خبره ده دویمه خبره سره چې نیت یې مکرر نشته نیت یې ستاره نشته یو نیت یې بدل کېږي نیت دې خو یې چې تاریخ پرد دی میرا چې نیت په لکه نیت په لکه نه راغلي نو تلفظ یې کوي خطا خو مخطئ هونه دي دا مخطئ نیت دی الله اکبر دې خو مخطئ نه قاصد دی دې خو متعمد دی رضا نشته نو نیت پېښته دی څوک کې نیت نشته چې دې نیت نه کړ نو دې تلفظ یې کوي کله تلفظ به د نیت نکېږي او هغه څه کوي مخطئ وي هغه ناسي وي هغه عامد نه هغه مخطئ وي الله اکبر اسی ناسي وي هغه مجنوني هغه معتوهي هغه نايمي دا غزل کې غفلت پروتي دا خو متعمد دی قصدني وي څنګه نشتا او ما تاسو ته وي چې دی وي نه وي ها ډېر خلک داسې وي ټوپک پکې دي راکړه پیسې غل وته پیسې راکړه نه درکو راکړه مال موټر ته په دور باندې نه موټر کې ولم دي پاتې ولم دي وي کومه لا خو نه ورکو چا بينه ورکو مړی موټر دی کثیره ماده دنیا کې واقع شوی دی کثیره ما په دنیا کې واقع شوی هر کله نه ملک موټر یې ته بو ورکړي خلک وي ورکړي په مړه موټر ولې ځان وایي ابل صحیح کړی ځانې مړ موټر دی نو حاصل د مسلې څه شو تاسو چې دا مو آیا چې د مکرہ نیت نشتا رضا نشتا رضا مفقود را نیت شته دی ول څومره عجیب استدلال یو او الاعمال بالنیه ترى خبره کې مطلقاً نو فقط لخطا رسول الله مبارک او الله پاک په قران کې دیت ولې راځي على الاطلاق انما الاعمال بالنیات دا کوم څه چې قتل خطا او کې د نیت نو زو القبول خبر القبول اخو نیت نو
هغه خو اوسه وشتا هغه خو چې دا حمار وحشي دی هغه یې دسکاو نه څه د سړینو مې کې خون په ځان ساده جوړو باول سره وی یا پلاره کې دي په دې نه دي چې خلک وځنه ایو ډېر وخت خلک چاوي تاسو بلار باندې خلک وره وي موږ چې په دې کوټه گاډي نه بوته نه دي خلک خلک ده ته موږ کوټه بوته نه موږ مجرمان موږ کوټه چې په دې گاډي نه بوته ولې خلک کوي حاصل د مسلې دا دی چې د قتل خطا کې ولې دیت راوړي ولې ذکر راوړل چې څه مرشو نو پیغمبر کې وکړي نه مرامه دنیا دا کفاره ولا ځکه خو حق د سړي کې دیت راوړي کفاره ولا نو یې ترجیح ولا دا او چې کومه قدر په ماشوم وروړي کفاره څه ده دا خو دې خو سره نه نه انما الاعمال بالنیات ولې کفاره راوړي دې خو سره نه نیت نو نورې کفاره راوړي چې کوم څه خدای په خېټه والا او جنین دې پریوته نو د دې رحمت ته چې جنین دې ورغلو خدای والا ولې کفاره د عمل یا عمل د دې پر دې امثله دي نو انما الاعمال بالنیات کې په خپل ظاهر محمول کو نو هدايه بغور نه باندې دا دې په خپل دغه ظاهر محمول کو نو بخاری باندې غور نه باندې ته د دنیا څه نه دي چې هغه کې نیت نشتا او بیا وبال شتا دا خیرت نشتا کفارت پکشتا دیت پکشتا د څنګه ته کې انما الاعمال بالنیات په دلیل کې پیش کې د دې لوی مجتهد او امام ابو حنیفه نه کړه دې په کېګه ما الاعمال بالنیات د دې تعلق چا سره دی ثواب سره په روایت وایا پر استنباطات هم تکوا او کوم زیدار موږ سره مرګري یو او دلایل علماء دلایل کسکره موا دلایل چې بیا راځي نو ګرم الوا وخورا الوا دې نه دخوړل ورته شه هغه د خپل استدلال لپاره دوی چې په خبره نو حاصل د مسلې دا دی چې دا استدلال انتهایی کمزوري والی دی دو پر پته شه اگر امتیاز مع الفارق وکړه طلاق او ایمان اگر امتیاز مع الفارق هغه مونږ نه قياس تفصيل ولي هغه د محل تفصيل نه دی راغلی د محل تفصيل او کله چې دا خدانه ته خبره کې اذان نه حدیث دی مثلا طلاق جدهن جد وهزهن جد تبنا مشهور حدیث دی دو پر پته شه أنت الذي لا إله إلا الله ولا وحفظ الله ولا يقرأ ورسول الله ما فعله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفراد الأمر جاء شرك إلى اللهم اجعل وسيلة إلى كل أمر ومحدود على إمام بخاري سوي لا مستدعى شو مناسبة تباب ظاهر يوم قالوا عليه السلام ذكر غرض إمام بخاري سري عزيمت رخصت تلشتا فدې خبره کې چې کلمه د کفر اوه او په عزیمت د عملو په توافق کې راځي مولانا سے بعض وقت په عزیمت کې اجر زیات کې بعض وقت په رخصت کې ثواب زیات مطلقاً عزیمت کې ثواب نه لکه جهادي سفر کې چې روانه او تر وجنی سے جهادي سفر کې مشقت ته او بیا روجنی سے عزیمت خدا غدي لیکن ثواب په عزیمت کې نشته په رخصت کې زیات دی ولی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وفي روايه الترمذي كتير اولئك العصاة رسول الله مبارک فرمای نو دا باندې چې مطلقاً په عزیمت کې ثواب زیات دی کله په عزیمت کې ثواب زیات کله په رخصت کې په دې کې په عزیمت کې ثواب زیات دی موږ ټول بنو دې کلمه د کفر او نو یو ځان ملکی ثواب زیات دی رخصت ولا شتا صار الضرب والقتل والهوان عن الكفر دا ورچ په عزیمت عملو کې کفر کلمه د کفر او نو کفر نه مراد کفر ظاهری دی کفر سوری دی کفر ظاهری کفر سوری باب کفر دون کفر مخکې شوی دی د زړه کفر نه پرې علماء اتفاق دی نو غرض یې سره عزیمت عمل کې پرې باب کې ثواب زیات دی اتفق به العلماء شبده دومره شدید دی لکه ورته دې مناسبت دغه چې دا جائز کفر اکراه ولا نقل لای
ورپسې شاه سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل ده حضرت عمر د تر زوی دی عمر فاروق هغه عمر بن الخطاب دی ابن نوفل او دا سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل د تر زوی دی يقول لي لقد رأيت نظام لي وإن عمر موسيقي لبه طلب پیدا ظاهری معنی پیدا وساق ستویل کی بشد الوساقه او کلکه کې زولنه کلکه کې کله او بیره کلکه کې فإن من بعد رسول بیا تاسو خلک پرېګره او په پیسې ته اخلي او کوجنه ارستا او کلکه کې زیاده نه ونه تختی نو موسیق معنی دا او بعض حضرات د موسیق معنی بلکې مجازي معنی کوي کله نه کوي چې دا تعالی لما ته ولی مسلمان موسیقی علی الاسلام په اسلام باندې به زما تشدید به ما سره کاو جوړه ته مسلمان دی ځکه وسات کې د بنده تر تشدید شي کنه کله کې وستړي نو ما سره به تشدید او سختي په خدای مناسبت او مې اسلام نه لري وعزيمت عمل ما کړی دی ولو انفض احد مما فعلتم بعثمان بالفرض احد وشتيږي د هغه ظلم نه چې تاسو کړی د عثمان سره ځای سره جوړ شي غرق لیدې د عثمان په مظلومیت بشلیدلې یو خلیفۃ المسلمین خلیفۃ النبی خلیفۃ المسلمین خطر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مبشر بالجنت بشارتا کثیرتا یو ځلنا او یو د حیات پیکر او یو موجوده امیر المؤمنین هغه باغیان لري کوي او ذات لري کولم نه او باور باندې باندې طرفه وګس جمعات نه باندې مسجد نبوي ته ځي او د قران د پاسه وجه تاسو او به ظلم به ضایع وجه د مناسبت سره یا د عثمان ځان شهید کړ هغه اکراه یې قبول نه کړ د مناسبت سره شو ځان شهید د اکراه څه کوله باندې پیدا نا کوئی ما خپل پیغمبر مبارک ویلي چې تاسو باندې کمیس اچي او خلک به کوشش کوي چې دا کمیس ته نه په باسي خدا ورته نه باندې خلک به کوشش کوي چې دا کمیس او باسي خدا کمیس با نو باسي دا نه لکه نو ځان شهید کړ پر رخصت عمل نه کړ الله اکبر رخصت خو دغه وخت پر رخصت عمل نه کړ چې عمل وکړ باقي دین استدلال کوي چې دا څنګه په کلمه د ایمان او په کلمه د کفر کې اوم پر رخصت عمل نه باقیمت عمل بهتر دی دوکر پردیشا نوراو پڑھے جو فی کوئی جڑی واقع شو قاتل بوشو بالنشار یا منشار ارا ويوزع ذا بقيه قدر شو بصر ذا ويجعل نسبات فمن ذا دا عزيمت دا رسول الله بارك نقلوك من غير نكير دیو نوے اذا پر غلط تاکل کلمہ کفر بین ظاہرہ ویلی ویلا وقت کفر حبان پامان لیکن نقل معلومی کی ذات عزیمت منصور ويمشط خلق بغمان دیدل فاسكنوا فغمنزو ابه متګر مې پر اور کې او پر وجود کې به ولا راخلي او دا وخت نه باندې تیرې دلې او ډوکی ته باندې تیرې ما دون لحمه وعظمه الله اکبر ما دون لحم وعظمه فمن ما دون لحمنا اقوى عظمنا اقوى ذا لحم او ذا عظم ينزل فما يسده نبا من يكاو دي سبيل ذلك دي ظلم الديننا قادمات رسول الله مباركنا قالوا من غير نكير والله لا يتمن تام مشيدا امر الاسلام بتام اور بشي پورا بشي مخالفين ختم شي ذلیل بشي احکام بشي حتى يصير ذاك من سرائر العظمات لا يخاف الا الله والذب على نبي ذات امن فلاش ایمان بدون مستحکم ليظهر على الدين كله مواطن غلبلا ولكنهم تستعجلون شابته امام بخاری کی کتاب بالکل نہ سکیږي تم په اقرار کې دا شی خاص کا زمون فرض بيع سيد موقوفا الله اکبر پټه باندې اختلاف دی امام بخاری څه وایي لکه څنګه د مکرہ طلاق نه واقع کیږي لکه څنګه د مکرہ ایمان نزایلېږي
دا قرنګ د مکره دا بیع هم نه صحیح کیږي موږ سوایو چې بیع السیدا او موقوفه ده چې اکراه زایل شو نو دې وګوري کله تخف کاریدا بس نافذ دي کی نوی ایجاب او قبول او عقد ضرورت دي تو مخکې او که اکراه زایل شو دوی چې نه دا خو د زرو کتاب او د قومه تماشه کې مو چې په فضلو ته راځه د نور قومه نو ختمه دي کی ولی مولانا سے د بیع تعریف تعویل دی بیع څه تعویل کیږي مبادله المال بالمال بالتراضی ویل نو اصل رکن د بیع څه شی دی هغه مال ایجاب او قبولیت لري او تراضی شرط تراضی څه دی لکه شرط نو تراضی مفقود ده ولی ایجاب او قبول شوی دی د اهل د بیعنا تماچا په ما کې خو چې په 50 روپیا خرڅ کا او چې د ضرورت څو کم خرڅوم سر به بچو پتہ نه دی لګي باقي پیسې خرڅوم با او دغه مبادله المال بالمال امراله کتاب مال 10 روپیا مال یو پکې غیر مال یا غیر مال متقوم نشتا مبادله المال بالمال بالرقم شو صادق شو من اهله زمعاقل ذي معقل زم بالغ ذي بالغ زم عاقل ذم عاقل زم بالغ ذي هم بالغ ایجاب او قبول مشو صرف یو شی مفقود چې هغه ته ترازی وای مبيع مشتا سبن مشتا اهل د بيع عندي محل د بيع عندي ایجاب او قبول مشتا کوم شی مفقود دی ترازی نو د شرط مفقود شو امر عارض دی نو نفس بيع السيده شرط مفقود دی نو چې اکراه ځای شو ګور مغه شرط ضرور ګور زه په راځي مې چې زموږ خیر دی سبو جګړه اخی شریف کوما نو ترازی رااله ما سابقه صحیح شو نفس بیا خو صحیح وصف کې نقصان او که چرته زه په راځي نو چې نو ورو د زرو کتاب څنګه په لټ ورکوا اقرار زایل شو او نو امام سے وایي چې ولی نفس بیا خرابه نفس بيع اول اختلاف تراجي نه تنور خالص برابر دي او کته چې تاوان دي د تاوان دي تمام موقوف کړل چې اقرار ځای له کومه چې ټیک تا جنجال نه کولې او بیا غوړي بلا را پسې راشي بیا به کوم مسله نو زبا سب بلا ورپسې تراجي مې را وستلا تراجي رااله شرط نفس بيع او کنه چې نو څه د پلان مشکلات دي هغه ما سره خط نه او ما سره خط تا دې راغلي په اخر وهم نو حاصل څه شو تراضی ما بش ما تطور کړی زو څه پاتې شه بیع د مکره او مثل د مکره چې مستر دی فی الحق وغیره فحق او بغیر حق دواړه حق سمانا حق دار چې په ما ډېر مثالونه علماء ذکر کړی دي چې په ما پر دې ډېر دی نه ورکوم او یو کلمه ما ټوپک کړی دا چې دا خاصه شبه دی او غیر حق دار چې خرڅ کمانه پیسې دا ډېر مثال دي دواړه ویل شي ورپسې شه مستر مقیاس کاوه مکره جدا شی دی مستر جدا شی دی د مکره رضانی د مستر رضاوی پیژنې دواړه فرق کولې شي نه نشي کولی ماته ګوره مکره ته ټوپک پکې دي چې دا خرڅوا او مستر ته وایي داینین مشرمای کتاب د زرو دی خداینین مشرمای نظر کې پرې د فقیزه او به خاص ته موجود داخله وځي یعنی چې دوه تلو ورځې مې وساته نو کې دي چې مالا غاکرا شو په زر خاص باندې وخت دا دي چې د پیسو ډیر وي او د مجبورې نه سړي پاردانه خپې دي ته مستر مکره اختیار طلب دی رضا طلب دا وای د مستر رضا طلب دا د مستر هغه خو په ولی قیاس کې امام بخاری بیا د استدلال وخت لراله مستر کې خو رضا مفقود نه ده یو سړی مستر دی او داینین شرمای چې موږ له شابه خپل کتاب موږ پیسې راکنه دی پرېږدو او د زرو شي په فضلو خرڅې نو چا ویلي چې ناجایز چا ویلي چې انعقاد دا خو یې مسله سم ما سره مني نو تی ولی نه مني د خدای بنده الله ولی نه مني الله ولی نه مني ته وایي په خبر الله ولی نه مني یو ځلې دغه تبلیغار ولې اعتراض کوي سخت تبلیغ ولا باندې هغه چې تبلیغ ولا ولې دا الکه ولې د خدای ظالم تبلیغ ولا کې څه چل دی مړه دی یو څه د خدای ولی
تبلیغ والا کور ته راغی وی ډېر خفه وی ښځې ورته وي چې ولې خفه یې وی خفه په دې مه چې دا جانکي کاکا د خر بچی پیدا شو او نه غوږونه شته او نه لکۍ شته نو ستا پې څه چې غوږونه نشته لکۍ نشته نو ستا پې څه وایي دې کې د خفګان سرې وي دا د الله ولي که سبا خټو کې ونښته څه نه به یې نیسي دا د الله ولي چې سبا خټو کې ونښته څه نه به نیسي یې خر ته وي د الله ولي خبره پیږي دا خله خطا کی دا مورد اعتراض نه دی لکه کنه څه چلو شي خله خطا کی دی انسان نو حاصل د خبره ساده چې مو وایو چې نحوه ته مستر په ولې قیاس کې په مقامان دی مکره کې تاسو زموږ اختلاف تا مستر کې ټول علما و چې به راځي مکره کې د موقوف اخلمه هغه ناجایز غړي لیکن مستر کې اختلاف څه نه او ټول دنیا باندې نو مستر په مقیاس کوا دوسر پټه ان ذلك الى يهوذا غير منصرف فخرجنا مع مساجدنا على بيت المدرسه لابد الدرس ليس مدرسه فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنو نذير طويل فقام النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم يا معشر يهوذا اذ يهود اسلموا تسلموا فقال ولي سبيل قد بلغت يا ابا القاسم دا رسول الله مفرد هذه مسيره من الاسلام ده فقال ذاك اريد الاسلام ده هو يا ده تبلیغ ده هو اسلام يا ده تبلیغ ما مقصد ده ما توصل ثم جبل فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم ثم قال الثالثه فقال اعلم انما الارض لله ورسوله بس خبر رسول واني اريد ان اجريكم اجر وتركم فمن وجد منكم بماله شيئا من ماله کوئی خبر من وجد منكم من ماله بمعنى من كثيرا فليبيعه من قرضه الصواب والا وكذا خرطه بعد انما الارض لله ورسوله ذاتنا دستنا الله ورسوله تعالى ذکر میں اهل دیوان غنیمت کتب راغی ملکیت فغلبه مسلمان زائدی کی غنیمت ګرځي ملکیت فغلبه مسلمان کی زائدی کی څه ګرځي لکه غنیمت ملکیت موضوع اوس مولانا سے خبره تو ٹھیک ده دی بیع د چاشوا بیع صحیح دینه معلومیږي دا خلکا مکرہ نه دي څه مستر دی ونسیاف مکه ورچا د مکرہ زلته وته امام بخاری په بیع د مکرہ جایز ده دلته وته امام بخاری په باندې بیع د مکرہ څه جائز ده دلته وته زمون پر موضوع ده پیږي په ولې دې قیاس ته دې مستر باندې دې قیاس ته مکرہ په مستر باندې مکو د مستر رضا مفقود نه ده او د مکرہ رضا څه ده تاسو خبره کوئ څه دغه کې بدل پیدا نو دی وی چې بیع د مستر جائز ده کله نه ده چې د مکرہ جائز ده کوئی څه په او موږ سوال چې د مستر جائز ده او د مکرہ حرام موقوف بلا زور پتیشا لا يجوز نكاح المكره هذا مبرر سے کہ اوه نکاح دا مکرہ د پنځ باندې نه صحیح کیږي اصل کې ماته ګورا د عقود مالیه او د نکاح او د طلاق باندې څه فرق دی عقود مالیه کې د منی او په عقود غیر مالیه او کې نکاح ده دغه ثلاثه نه کیږي عقود مالیه جدا شي او عقود غیر مالیه جدا شي نو په عقود غیر مالیه او کې لکه د نکاح وغیرہ کې دینه نه قائل دو پر بس اسلام وقال الله صحیح بالکل صحیح ده وقتی ما ته ودی ما دوستو می خبره کې لګتا تور پسې شاه لا يجوز نکاح المفرد موږ چې کېږي ولته طبيعت دلیل راشه قال الله تعالی رد دلیل تک ورته کمزورې دي
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ما مجبور وي وینځ په پچا باندې په زنا باندې ما مجبور کوي وینځ په پچا باندې په زنا باندې چې ته دا وینځ مجبور کې په زنا باندې دا باندې پیسې اخیستلې د وینځ به تلنو او دا وینځ به په زنا باندې مجبور کول چلاولې به په زنا کې او اجرتونه پیدا اخیستل مناسبت است دا اکراه شو کړ وینځ مجبور کول مکوا اکراه مکوا نو چې هغه کې اکراه ممنوع ده نو نکاح ممنوع شو ما ته وګورئ باندې مولانا سیرو دا خو دې خفي مناسبت دا خو دې د ګناه نه منې کوي الکه دا څه نه منې کوي نو دې کې خو دې ته اشاره ده چې دا خو ګناه ده نو که یو سړی په یو خل سړی کې دغه وکړي ټوپک کې رکشا به نکاح وکړه نو دا ګناه ده د دې نه خدا نه معلومي نهي د افعال شرعیه او تقاضا د مشروعیت کې یاد لرئ نو لا تکرهو که شرط دا زنا نه کېده نو دی با الله لا تکرهو ولې وي خو کېږي که نه زه ورته یې مې کوه صلاحیت شته که نه که صلاحیت نه وي ولې لا تکرهو ولې دغه رنګ دلته کې نکاح که ته په قیاس کې نو نکاح منعقد کېږي ځکه یې مې کوه چې نکاح نه منعقد کړي ولې ورته وچې منه دا ور خو دا قیاس ته منه دا قیاس ته منه دا ور هغه جدا مسله ده او دا جدا مسله ده اخو یو ګناه نه منې کوي دا ګناه ده چې بل ته په زور نکاح وکړي ولای کې مشارکت په دغه څه کې دی وایي کې په خبره زما خلاف شوا ورته ما ته دلیل دی ورته عجیب دلیل دی انا سلمان ولا سلمان المادر هي سلمان أن أباها زوجها وهي طيبة ترشويلي طيبة ومن ويبالغ يا دلنا فكره ذلك فأتت على النبي كريم صلى الله عليه وسلم ففرشت نكاحها ولي ذكتي وإذا مكرها مكرها بالغ وعندنا او مکرها څه ته وایي چې ټوپک فکر کې شاب حجاب کا قبول کا په دې خانته ټوپک خاورې زه خو پلار بغیر دا غي درځه نه په نکاح ور کړی دا هغه مو وایي بالغ او ای مثلا کوي طیبه وا دا مکرها خو نه ده خدای بندا دا مکرها نه ده مکرها څه ته ویل کی یا خلایا چې ټوپک تماچا فکری تور فکری اشاره قبول کوا د وجنن دي نو خانتا سره دا چلچې دتا سنت دلیل دي ته په دې نه کوي دا کوم کراهه نه ده کنه یا دی ولی ولا رسول کا به نه په دې وجه چې اکراه پېښې وي بلکې په څه وجه چې دا بالغ وا عندنا طیبه وا عندهم او په دې ولایت اجبار نه دا غیر رضا ده الأيم أحق بنفسها من وليها الأيم أحق بنفسها من وليها او بالحديث كده نازي اتاسو کم وقت جنکه پنکا ورکوه نو څه شي دي هغه کې راځي الأيم تستأمر بنفسها شو والبكر تستأذن وإذنها السمور رواه الترمذي نو دې سره اجبار نشته دا کم دی نه مکرهه ده امام بخاري کومه لوی شخصیت او دا دلیل دا مکرهه نه ده نکاح جبرت او نه تللی چې رسول الله مبارک ورکړي دا هغه بالغ او عندنا طيبه وعندهم تقول بلا دې باندې څه څه دې شاه فرهي نه هغه څومره په دلیل دی ودی څومره کمزوري دلیل دی څومره کمزوري دی تاخذ المال دي كيف يقال ليش به والبديل شعار على رسول الله تعالى يقول لا يقول لا تجعل ما عليكم الله وتعالى عنه والرسول ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد يستأمر النساء لقد ربط لفظ امر کی مراد الطيبه في افضاء الاسلام
ابزاع کې ابزاع مراد هغه بدن دی هغه عورت دی یعنی په دې کې ورکه د ابزاع الله قال انا قلت فان البئر تستعمر فاغينا تتلذ اول کې او كونه حیا کوي او نسي سيبه او کوي فتكت تسقط چپکی خالص وقادوا اذنها مما بقال دا معلومه چې ګورې جبر اکراه په مکه وتا پوسټه وکا مو ویلا کو اکراه نه دا اکراه په مکه وتا پوسټه کوم سوایو اکراه نه دا شابه چې ټوپک فکر کې دا عبد هبه کا او یہ خرص کا لا بیا جوز مونږ هم دا وایو وګورې ما پکې یو نقطه ویلې وکړه خیالي دا په موږ سره کوي ما وایو هم لم يجوز ګورې نه دی ویلې موږ څه ویلو چې دا عقود موقوفه دي الله اکبر پکې نه ته وایي دا عقود دي موقوفه دي که اکراه ظاهر شو نو کما هغه وی چې دا ټیک تا هغه ځاوت جوړ صحیح نه وي عقد توحید تاجر نشتا او کما چې نه نو لم يجوز معنی دی ویلې په ما الاقرار کومه دی او کلم يجوز معنی دی ما وته ویلې دي موقوفه ودي په ما کې اعتراض دی ما تا ګورل مونږ دې اعتراض دا چې یو قوی لم يجوز او بل خوا ما ته دی چې شابه د عبادت تهبه صورت ګوره خلاص یا د عبادت په دخل بس ما اکراه کړه د وجه نه هبه کو او خاص نه کو اوس د پکې نظر وکړو د وې که زما زوی جوړ شو د عبادت بحوري او زوی جوړ شو یا د اعتاق وکړو نو وی بعض الناس امام سیبوی چې د نظر هم صحیح دی پکې د اعتاق هم پکې صحیح دی البته د بیع او خلف هغه باندې او اکراه سبا زما زایل شو او ما ضرور مال خپل دغرا کوا عبد را کو دا خو اکراه د وجه ما هبه کړی مال خپل عبد را دا خو د رکوع ما په لږ په اکراه د وجه نه کړی نو کده نظر کې آزاد کړی کده اعتاق کړی وي نو مال واپس نشي را کولای او کده خرڅ کړی وي نو بیا به واپس راځي نو به مون سوال دا دی چې ارکل زمانه تصرف لم يجوز نو دا هغه اعتاق ولې کوي پوه شئ په خبره اوس مولانا چې زما اصل مسلک ته وګوره چې دې څه ما ته متوجه کېږي نه به خبر جوړي اصل مسلک ما دا چې زما دا ربا زما دا بيع موقوف دې خو چې موقوف شو زما دا بيع او ربا او تبقى تصرف وکړو دا تصرف بخالی نه دی یا به تصرف لازمه یا به تصرف غیر لازمه تصرف لازمه څه شي دی چې هغه ختميږي نه تصرف غیر لازمه څه ته وایي چې ختميږي نو کله تصرف لازمه او لازم کوم یو دی اعتاق مثلا او تصرف غیر لازمه کوم یو دی چې فسخ قبلې خرڅ کو نو کله تصرف لازمه او نو زما مسلک څه دی بس اوس ځنه شم واپس کول ولې ځکه زما دا واپس کول کیږي نو صعب ده ذات شوی او کته ورته اعتاق ولې سې کیږي نو ما د توقع چې نفس بيع صحیح و صرف شرط مفقود هغه اعتاق بنا چې پچا باندې په نفس بيع صحیح و صرف هغه مفقود وسجي شرط مفقود ذکر د تصرف لازم صحیح او دا فسخ نه لري نو مال خطاوات شو کنه امام سوي تاوان نه دی دا عبد په د باندې مخکې زرو ما په لاسو خاص کړو د اعتراف د وجنه دا په د لازم بالقیمت شو لازم بالقیمت څه دوه غواهانو ته یې وکړ چې د عبد څومره پیسې قیمت دی دا غوي چې زر دی ما په زر لازم شي دا غوي $1200 لازم شي دا غوي 300 لازم شي ما د ثمن او د قیمت فرق د ثمن کې کړو د تاسو یعنی څه ویلي ثمن هغه ته وي چې عقیدې مقرر کی قیمت هغه ته وي چې عازمانه تاول ختم شو رضا میرا چې مال د عبادت قیمت راځي د ما رضا راغله قیمت ماته بلو شو خبر پکې راځي او که تصرف غیر لازم هغه احتمال د فسخ لري نو رضا مفقود نفس بیا خو سیوا نو سمره د خلاف سیګنی دا خبر بنا او د مسلې د سیګنی تفریق کومه وي زموږ په ټیک شو چې ټیک نشو رضا میرا نو هغه دوباره د ما تجدید د جمع د ضرورت نشته او د چې کومه بیا هغه د تجدید ضرورت نشته دا د نفس بیا سیوا او کومه چې نه واپس کماله
نو هغه بیا احتمال د فسخ لري ابا ما ته کی او دا ما ته شي ما له ټول هغه راشه تاوان دی دا یې څه تاوان دی وی یو هغه پکې یو خواوي چې لم يجوز بل خواوي هغه پکې تصرف لازم او څه کیږي په دې مليانو ته ګورل احنا په تګړې وړې شروع کړی وی ما سوې ټول نه کې فرق باندې یو مال له جوړ نه دی موقوف کړو بل تصرف لازم او غیر لازم نه کې مال تاوان پکې نشته کله تصرف لازم او ذا خاص په څه باندې الله سبحانه وتعالى دې قیمت پته واخلي لا يجوز نكاح الجملة كده إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز وبه قال بعض الناس مراد الأحناف فقال ما لم يجوز ندوي لقبل بعض الناس أخذ غد واخلا ما سبيل لي موقوف نويلي فإن نظر المشتري فيه نظرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره كمدبر كنم جائز وكذلك إن أعتقه نظام جائز بيع جائز نشر التقرير دي أمور بولك دا أمور بولك بناك مسوي كما غير جائز نسمي أو ذات سيد وقت کے نقصان کی شرط سے راہی ذالک بھی تو غلط دیشا بڑی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اگر الرسول دعوا کرتا ہے له له ولا تجيب صلى الله عليه وسلم قال ويدريني بصره ويرد عن ذلك الذي قالوا مناسبات کی خدا خان در سره ما ته متوجه شه دی وی دا تدبیر تصرف لازم دی نه دی لازم ولی نه دی دا رسول الله مبارک ولا عبد مدبر خلص زمن لازم دی ولی دا قطنی روایت رسول الله مبارک وی المدبر لا يباع ولا يهب دلته ولی خلص ولا نا مدبر دې ځکه خلص چې دا غریب مجبور او مدیون وی کی په خبره دا یو ځان له صورت ته کدا مدبر تدبیر تصرف لازمه دی لازمه دا عارض د وجه نه کله غیر لازم دی او قاضي به خپل دی بیا نشته عارض اخلاص ویږي دې رات په دغه کې وکړه يقول عبد الله بن عمر قال الاول فاقول لبالي كان وقول الوالد فان قال له رسول الله قال ما دي وقت كانها او قرها يوم الضرب اسم مصدر امام بخاری وی جنا کرها مصدر قرها اسم مصدر نے دوار مصادر دی او مصادر رسولات مجرد تاسویری دی قیاس سره کده تنیها علينا مثلا عمل وجونا وعلى وعلى جمال وعند الجمال وابن الزوجي ولا يكون الا الامر جمال اذا مات الرجل كان اولياءه وحق بامراته قلت ما هو تنقيذ الواسطه ان شاء بعضهم تزوجا فقبل بلقاء واغتا وان شاء زوجوها فلا سبين طريقه ذلا حالانکه څنګه دا کون راځي د دې پر اختیار دی الله اختیار دی الله خوا خرنا خبره شو نه ان شاء بعضهم تزوجها لوته به کوله د جنې په خوا وکړه وان شاء زوجوها دا قضا ولا کې خاصه وان شاء لم زوجوها فقور بكون باندې فهم احق بها من اهلها ونزلت هذه الايه بذلك لا يحل ان ترثوا نكاح وقال دلته معنا لغوي ده هغه مصطلحا پر جنې خو جبر نه شي چې قبول وکړه پر جنې خو جبر نه شي چې له ورته قبول وکړه پر جنې خو په پګ نه قبول شي چې دلته ورته پر جنې خو په پګ نه قبول شي چې نکاح باندې ویږي یعنی ظلم مکوي کار ظلم جبر مکوي زیاته مکوي هغه آزاد ده بل مې ورته ارزه کې کوي لا سره مشوره مې ورته ارزه کې کوي اختیار دی ولا ویل دا اکثر نه ده چې څنګه وي څه به باندې باندې استفاده څخه په دینه ورشي حد نشتا يقول الله الله من بعد إكراههن غفور رحيم شوا وقال لنا بنا اليوم الأمر أن عبد الذي بعد وقال ولي المسلم ما بيت المال رأيه عائشة من أجل أنه استكرهها قال الزهري سوي بالأمة فيوين ذلك جباك ري يفترعها الحر أو حرة لزموك وبقارة وتختم كي يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها فيقيم ذلك الحكم
نو قاضي به قیمت لګي د امی عذرانا فقطر د ثمن سمستر چې باقیره د 100 روپو وا اوس دو سره زنا وکړه بقارت ختم کو د شپږ وسو شو صحیح بقارت قیمت نه کوي څومره تاوان به واخلي 300 دا د زهري قول لقا نور جماهیر وسره بده کې اس اتفاق نه ده دا وسط د خدای نه خرڅي دا قیمت د بقارت قیمت سر نشته دی نه د ذات قیمت دی مخکې دا ويجلدو د دوری ورکا او غیر ذو وليس في امه السيبه في قضاء الائمه غرم طوال نشتا ولكن عليه حق او بوید د سنیک د ظهوري قول دی د بچا حجت نه دی شابه دی دا مالک سے محترم کړی دی ها مالک سے محترم بده کی مر کړی دی ها اسم وبال الله په قران حکیم کې با بصائرانو دغه مقرره اگر چې خدای بچم کړلا الله بچم کا او تخلیل خلا راځي بادشاہ کو تخلیل وسره کړه کنا خلوت وي وسره کړه الله نور کو الله پاک داغه د لمس نام محفوظ او ساتلا بری وبال نشتا نو پیغمبر په حدیثو کې وبال په ویلې ده ولی مولانا سے شبا مکرها نو اس وبال ور باندې نشته دی نو زما په خیال په دې به اکتفا وکړه دا بل باب لګو نه ګران دی دا به سبا درته وي دا بل طرف سوال